فطرت د انسان په پیژندګلوي کې یو اهم رول ده. دا په نظر خو نه راځي، خو د دې مالک و خالق انسان هم ده و ځناور یې هم ده. د ما شیرینه وروره، اوبه د الله تعالی یو غټ نعمت ده. خو دغه اوبه چې کله هغه یا وزه او میخه وڅکي نو هغه ترېنه شودې جوړېږي. و که دغه اوبه منګور یا لړم وڅکي نو بیا د همغو اوبو نه دا زهر جوړ کړي. و که بیا دغه اوبه مچکې وڅکي نو بیا د همغو اوبو نه هغه مچکې شهد جوړ کړي. اوبه خو هغه دي، خو د فطرت مالکانو په هغو اوبو کې خپل د فطرت رنګونه واچول. په دې باره کې به زه تاسو سره یوه وړوکې غوندې خبره شیر کړم. یو درویش د چنو په غاړې ناست و او داسې کول نو څه ګوري چې اوبو یو لړم راغستی ده. نو دله چې کله هغه لړم رانږدې شو نو ده لاس یې راواچوه و د بچ کېدلو کوشش یې وکړو. نو چې کله ده هغه لړم راونیوه نو هغه یې په لاس باندې وچیچل. هیدن هغه لړم خلاص شو، خو ده پرې نه خو مخکې ورته لاړو. بیا یې هغه لړم راونیوه، لړم بیا ټاک ویل. لنډه دا چې دوه درې ځلې ده د لړم بچ کولو کوشش کولو و لړم به دا چیچل. نو سره خو کې و سړی ناست و هغه یې چې لړم تو چیچي و ته هغه لړم د اوبو نه راباسې و بچ کوې، خو پرېږده دا چې ځي به په خپلې لارې. نو دا درویش ورته یایي چې لړم د ما په ښېګړې باندې خپل فطرت نه بدلوي، نو زه د لړم په بدو باندې خپل فطرت ویلې بدل کړم. د خپل څخه ډېره ډېره مهرباني، خوشحاله اوسئ.